دا مردا یتیم وارته دا خبر واکړه کولی دعاګانې باندې لاس برانی والیو یاس غرور ما ورتا داستا خبر واکړه دا مردا یتیم ورتا ما خبر واکړه نن خبر صاحب یو سوټ کې لیکل غواړي ویل پیر فاونډیشن دا کاکا خبر واکړه کوز درګدر کې د کاکا ویلفیر فاونډیشن چکدره لخوا غریبانو به سهارا او خصوصي توګه یتیمانو هلکانو ته بیگز کپړو په شمول نورو سيزونو مشتمل تحفې ورکړې شوې دي. په دې سلسله کې ګدر کې د یوې دستوري تابع شوی و چې پکې د مشر ملما ایډیشنل اسسټنټ کمشنر چکدره ناصر علي خان، فرزند بخبیدار نعیم الله خان، ویلیج کونسل ګدر چیرمن فرمان یونس، کاکا ویلفیر فاونډیشن چیرمن اصغر خان د سیمې سیاسي سماجی خلکو سره هغه ماشومانو چې تحفې ورکولې په ګڼ شمېر کې شرکت کړو. دستوره کې کاکا ویلفیر فاونډیشن چیرمن اصغر خان د فاونډیشن اغراض او مقاصد او کارکردګۍ په حواله صدا سي وویل زموږ د پروګرام مقصد صرف د انسانیت خدمت کول دي، نور زموږ هیڅ صدا بده کې سیاسي سګلند نشته، صرف مقصد همدار چې موږ انسانیت خدمت وکړو. بس په دې سلسله کې موږ د کاکا ویلفیر فاونډیشن اهتمام وکړو، په دې کې چې کوم ملګرو زموږ سره سپورټ کړی او زموږ سره سپورټ کوي او د آینده لپاره د هغوی په وساطت سره زه د خپل فاونډیشن مخکې بوتله غواړم له هغو ته زه درخواست کوم، ریکویسټ ورته کوم چې زموږ سره تعاون وکړي او موږ د خدمت کولو مقرره کړي. موږ داسې وشو اخر بنا وکړو چې زه به داسې سر ته رسوم. په دې کې ما ته ډېر زیات رکاوټونه راغلي دي، پوه شوې، خو ما هغه شاته ګزارلي دي. ما خپل کار ختم کړی دی، خو ما دا کوشش کړی چې زه به د کاکا ویلفیر فاونډیشن خپل سټیج ته رسوم. زم شکریہ دی خپل ټیم مالا کوم، زما سره فیصل دی، بادر شیر دی، عبدالرشید دی او نور داسې ملګري ریکاس دی پکې، زه د هغوی هم شکریہ ادا کوم. عبید دی پکې راسره، نور ملګري راسره دي چې هغوی زما سره څنګ په څنګ ودرېده. دستوري ته د وینا په وخت مشر ملما ایډیشنل اسسټنټ کمشنر ناصر علي خان، فرزند بخبیدار مرحوم پیپل پارټي نعیم الله خان، اخلاص ویلفیر چیرمن الیاس سهارا، حسن سلمان، ویلیج کونسل باکنډي چیرمن فرمان یونس، جماعت اسلامی ډاکټر محمد ظاهر، منظور احمد، فرید خان، امیر افضل خان، شاه حسین، عرفان، صابر خان، سلمان، مظهر، محمد عمر او نورو د یتیمانو ماشومانو په خدمت مرستې د کاکا ویلفیر فاونډیشن چکدره د مشرانو او کارکونانو د کردار ستاینه وکړه او ویل چې دوی همیشه د یتیمانو ماشومانو خصمانه او مرستې سره کونډو او بېوسه خلکو مالی مرستې، قدرتي آفتونو کې متاثرینو خدمت، پل او ریلیف ورکولو کې په ښه طریقه خپل کردار ادا کړی او ادا کوي. د دې وینا وه چې دا زموږ د دې ملک د دې چمن ډېر ښایسته ګلونه دي او دا زموږ د دې قوم معماران دي، زموږ د دې خپل قوم فیوچر په دې ګلونو ماشومانو کې ګورو. نو زه به دې ته یو دوه درې خبرې دا وکړم چې تاسو دا کوشش وکړئ چې د کتاب سره، د پوهې سره، د علم سره مینه محبت پیدا کړئ. زه د کاکا ویلفیر والا بیا شکریہ ادا کوم چې هغوی د دوی په خدمت کې لګیا دي. دا وکوم چې په کم ټایم کې هم د پاکستان پیپل پارټۍ نه او د نعیم نه ستاسو څه ټایم هم ضرورت راغی نو انشاءالله تعالی زموږ پوره ټیم به تاسو ټول ته ولاړي. په کاکا ویلفیر فاونډیشن کې چې څومره هم خلک کار کوي، څومره خلک زیار کوي، په دې کې د اعلی نه اعلی کارکن او د ادنا نه ادنا کارکن، دې ټولو زه په ځانګړي ډول د خپل طرف او د اخلاص د ټول ټیم د طرفه ډېره زیاته شکریہ ادا کوم چې د انسانیت د خدمت کومه لړۍ ده د هغې یوه کړۍ دوی هم په خپل کلي کې په دې علاقه کې مضبوطه د بیس کې سره تړلې ده او لګیا دی د انسانیت په لار باندې کار کوي. لګیا کله چې محمد صلی الله علیه وسلم ځوانو لا وحی پې نه وه راغلی، د هغې وخت نه مخکې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د یتیمانانو سهاره و. نن هغې سنت ته ژوندیوالی ورکړی شو. په دې باندې کاکا ویلفیر فاونډیشن ټول ټیم ته او ستاسو ټولو ته خراج تحسین پیش کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې دومره بهترین پروګرام خلکو د خپل ځان د مقصد او د مفادو نه هټ کړ د یتیم د کفالت لپاره راښکړی دی. دا ډېره لویه خبره ده. په خدمت کې اختلاف نه راځي، اختلاف د خودغرضۍ نه پیدا کېږي او د مخلوق خدا خدمت کول دا د الله تعالی عبادت کې راځي. موږ به کوشش کوو چې اصغر صاحب چې کوم د فاونډیشن روان کړی دی زموږ د وسه چې څونه کېږي انشاءالله دې کې به د هغوی بھرپور مدد کوو به ورسره. دا خو اسوسییشن ویلفیر اسوسییشن د خپل طرف نه چې کوم کار کړی دا هم ډېر لوی کار دی. زه
دولتدار پر کوم چې د دوی دا کوم پروګرام دی دا یو داسې پروګرام دی چې په دې کې زه هغه صاحب استطاعت خلکو ته وایم کم خلک چې نن زکات ورکولی شي صدقات ورکولی شي خو چونکې د کاروباري دنیا نه وزګار نه وي او هغه په دغه چارپیچل کې د دغه خلکو نشاندهي ونه کړی شي چې کوم هغو ته به حقدار دی نو د هغې دپاره دغه ویلفیر فاونډیشن داسې کار کوي چې ستا تلو ته ضرورت نشته ته راشه په دوی اعتماد وکړه او ستا دغه صدقه او ستا دغه زکات به انشاءالله پر یو داسې ځای لګي چې تا ته به په دې دنیا هم او په هغه دنیا هم د دې یو عوض میلاویږي. تقریبا د دوی یو کال وشو دا ارګنایزیشن یې جوړ کړی دی چې کوم فاونډیشن دی د هغې کامیابي هغه تصویر تاسو ته ښیي په دونه لږ ټیم کې ډېر دونه غټ پروګرامونه انعقاد وکړو. انشاءالله موږ به ستاسو سره شانه په شانه ولاړ یو موږ به ستاسو هر قسم تعاون مرسته کوو. په ذریعه باندې دا ماشومان خپل بیگز یونیفارمز وغیره نوټ بکس یا بکس هغه بیا راوړی شي. د هغې بې سهاره او یتیمانانو په چهرو باندې خوشحالي راوستې ده. الله دې د دوی په ژوند باندې خوشحالي راولي. او د کاکا ویلفیر فاونډیشن ډېره زیاته شکریا ادا کوو. هغوی دا سوچ راوړو مخکې او د دې یتیمو خلکو دپاره اواز چوت کړو. کاکا ویلفیر فاونډیشن دوی د هغې یتیمانانو په سر باندې شفقت لاس کی دي هغوی چې کوم دی د هغه غربت د پاڼې راویستو دپاره هغوی ته سهولیات ورکړي. مشر میلمه ایډیشنل اسسټنټ کمشنر چکدران ناصر علي خان، نعیم الله خان، الیاس سهارا، حسن سلمان، فرمان یونس، ډاکټر محمد ظاهر، منظور احمد، فرید خان، امیر افضل خان، شاه حسین، عرفان، صابر خان، سلمان، مظهر، محمد عمر او موجب، کراچۍ دادا، سید نبی، اعجاز صادق، اسماعیل او نورو، د ویلیج کونسل ګدر، باغکنډی، باروړی، ادم ډیری، سرکاري های میډل او پرایمري سکولونو کې سبق ویونکو شپېته یتیمانو ماشومانو هلکانو ته سکول بیگز، سټیشنري، کپړو او ضرورت نورو څیزونو مشتمل پیکج ورکړل. په دې موقع د کاکا ویلفیر فاونډیشن چکدره لخوا چیرمن اصغر خان راغلي میلمنو ته یادګاري شیلډونه هم ورکړی شو. محمد اسرار، خبر نیوز، ګدر، کوزدر.